وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی وای زمونږ ځای کې تبلیغیان دي سحر شپږ نمبر بیانې او روزانه ماغه یو خبري نو کاغه خبري ته ته یادي بس هغه نه چې تلاوت وکړي نو دا ډیره بهتره ده او که یاد نه درته خبري مفیدی خبري دي هغه یاد کړه. یو بل سوال کړی دی چې یو کس بل ته 10 لک روپۍ ورکړي او بیا هغه 5% ګټه ورکړي چې دا خبره ورسره کړي چې زه به تاسو 5% ګټه درکو مثلا 100 روپۍ ګټه وشوه 15 روپۍ ستاو 15 زما نو دا خو جایز دي او چې سامان ورته واخلي او بیا ورته وایي چې زه به تاسو دومره ګټه درکوم نو سامان اخستل سامان چې واخست سامان دی بیا په خرڅ کی سامان دی په خرڅ کی مثلا دا خسته دی سامان په 10 روپۍ او شی اخسته په هغه 15 سپیشل خرڅې نو دا جایز دی. لو سوال کړی دی زمونږ امام 3 سجدي وکړي به په اخر کې سجده سهو وکړه مون صحیح شوه ده. او بل سوال کړی دی چې کله دغه امام سلام ګرځي دلته په سعودي عرب کې نو ویلو سپیکر را واخلي خله ته ونی سي بیا سلام ګرځي نو دغه کې دی چې د حنابلة او مسلک په مسلک باندې او دغه عمل کثیر دغه په نسبت باندې مفسد د منځ نه ده او زمنګ مسلک کې عمل کثیر دی سره منځ فاسدېږي. بهر حال دا کار غلط ده تاسو کوشش کوئ چې که هر وخت داسې کوي نو بیا بل امام پسې منځ کوئ. او د دریم سوال جواب دا دی چې سجده سهو هغه په دې طریقه باندې کوي چې دغه تورسيږي وقنا عذاب النار ته نو بیا 2 سجدي وکي بیا را پاسه کې سلام وګرځي. دا د حنابلة او مسلک د دام په حدیثو کې دا طریقه راغله ده. نو تاسو چې هغه پسې منځ کوئ نو هغه چې څنګه سجده سهو کوي تاسو منځ ورسره صحیح ده. البته که یوازې منځ کوئ نو بیا په خپل طریقه باندې سجده سهو کوئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې یو کس بل ته غزان ورکړي دي چې دا ویسا او چې کله مثلا ریټ معلوم شو نو بیا باغې نه پس زتا ته وایم وای دلته چې د نورو خلکو دغه راوزي غزان نو بیا ریټ معلومیږي او د ټولو خلکو بیا یو ریټ وي نو وای دغه غزان دغه نه قبضه کړی دي او اوس مسله دا ده چې دا په دې کې تصرف کوي شي نه تصرف نشي کوي. په بیع کې دا ضروری دی چې مبيعه به معلومه او ثمن به معلومه نو چې پیسې معلومه نه دي نو دا سه سودا کول دا فاسده سودا ده دې ته بیع فاسد وایي ځکه دا مفضي الى النزاع ګرځي او دا کې دی نشي چې په یو علاقه کې د یو شی ریټ ټول یو شان وي. دو دکانداران د یو بل سره چې نږدې دا غي ریټ کې تفاوت وي نو دا چې بشمیره خلک وي دا غي کې خو خامخا تفاوت وي. کما بیع چې مفضیل النزاوی نو هغه بیع فاسد دی. نو علامه شامی رحمه الله نقل کړی دی چې بیع کې دا شرط دی چې مبيعه به معلومه او ثمن به معلومه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د مہر شرعي اندازه نن سبا تقریبا 15000 کالدار کم او بیش جوړیږي او پاتې شو دا چې مہر خو حق د زنانه ده د هغه په خوخه باندې به مقرر کیږي یا د هغه د وکیل په خوخه باندې چې وکیل ته اختیار ورکړي او بیا چې مہر مقرر شي نو بیا پاغه کې اختیار د همدغه زنانه ده کداغه زنانه پاغه کې هر قسمه تصرف کوي یا بل چاته د تصرف اجازه ورکړي نو کوي شي او داغه نه ما سوا هیڅ څوک پکې حق د تصرف نه لري کپلاری وی کوروري وی که هر چا پکې داغه د اجازه نه بغیر تصرف وک نو دا د بل چا په حق کې تصرف کول دی او دا ظلم دی او کداغي رضای داغي پر رضا باندې چې په هر څه لګي نو جایز ده.
علیکم السلام رحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی د سپېلنۍ باره کې. وایي بعضې خلک وایي چې سپېلني لوګی کې بیا نظره کېږي. نه، دا بې ځایه خبره ده. سپېلني لوګی کول دې سره دغه نه ختمېږي، بد نظري نه ختمېږي. دا د هندوانو رواج دی. بلکې آخري 2 سورتونه سورت فلق او ناس هغه په ځان باندې شف کوئ سحر او ماښام، بد نظري به اثر نه کوي در باندې. یو بل سوال کړی دی. وایي زمونږ یو ملګری دی، د هغه نوم جلال دی. نو جلال به ناقص نومي، تاسو به ورته دا نوم غلط اخلئ، جلال الدین به وي. نو جلال نوم هم صحیح دی، خو لیکن دا لفظ ور سره زیات کوي د دین، جلال الدین. نو ډېر ښکلی نوم دی. السلام رحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی. لوی اختر په ورځ باندې روژه نیول د اختر مانځه پورې یا مثلا د قربانۍ ذبح پورې، دا سنت طریقه ده. او بل سوال کړی دی سنت طریقه واده. نو سنت طریقه واده دا دی چې مہر هم کمی پکې، رواجونه پکې نه او ولیمه پکې وکړی شي. هغه دا چې کله زنانه کور ته راولي، نکاح وتړلی شي، د هغې نه پس بیا خلکو ته روټۍ ورکړي، دغې ته ولیمه وایي. او دغه روټۍ بیا سنت ده. یو بل اوس لیکل را لېږلي دي. وایي دا د قرآن کریم په آخري صفحه باندې ده. نو دا چې هر چا دا چاپ کړي دي نو هغه ډېر لوی جاهل ده. او نقش د قرآن کریم د دې څه مطلب؟ دغه انسو کې نه څه دغه شته دی، شفا شته دی، او نه دا چرته په احادیثو باندې ثابت دي. دا جاهلان دغه کارونه کوي. که تعویذ سړی کوي نو د قرآن کریم الفاظ به وي یا د احادیث مبارکه الفاظ به وي.